أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. پدې آیات کې تفصیلات هغه بیان شوي مخکې رکوع کې الله تعالی د بنی اسرائیل باندې چې کوم انعامات او احسانات کړو د هغې تذکره بیان کړه. په دې رکوع کې الله تعالی د دې ځای نه د بنی اسرائیلو چې کوم شرارتونه او کوم خباثتونه او د انبیاء کرامو سره او د هغې دین سره چې کوم د دوی ضد او عناد د هغې تذکره چې کوم نن هغه ذکر کوي او د هغې تسلسل هغه ذکر کیږي چې مسلسل دی په دې شرارتونو کې او خباثتونو کې مبتلا و بلکې دا ناکاره عادت الله وی دا د دوی فطرت ګرځېدلی و. نو دا هغه شرارتونه ذکر کیږي چې هغه ډېر زیات قبیح دي چې هغه د الله تعالی عذاب ته دعوت ورکوي او د دنیا او د آخرت تباهي او نقصان دی. نور خو د دوی شرارتونه انتهایی زیات و، هر ځای کې د دوی مخالفت، د دوی شرارت، د دوی خباثت هغه چې کوم نو سر پیرست و. خو الله تعالی چې کوم بیانوي نو دا هغه بیانوي چې بس د دې د پاسه نور چې کوم نو هغه نور اوچتوالی نشته، بلکې د الله تعالی د عذاب مستحق چې ګرځي انسان په دې خباثت، په دې شرارت، په دې فساد سره ګرځي. او مونږ تاسو ته الله تعالی په دغه بنیاد سره بیانوي چې تاسو د داسې قسمه عادتونو نه، داسې قسمه حرکات، سکنات او ځان محفوظ وساتئ، اسې نه چې دنیا آخر ستاسو الله وی خراب نشي. نو خلاصه دا ده چې بنی اسرائیل د دوی چې کوم مشرانو سردارانو دوی به خپله کې به میټینګ وکړه، بیا برال موسی علیه السلام ته به کېناستل. موسی علیه السلام ته یې وویل چې او موسی ته زموږ یو خبره واوره. وایي څه خبره ده؟ وی خبره دا ده چې دا جرګه تا ته راغلې ده، دا میټینګ راغلی دی، دوی دا فیصله کړې ده چې بس موږ د دې نه وروستو په یو قسمه خوراک باندې صبر نه کوو او موږ له چې کوم نو د خپل رب نه سوال وکړه. دا ورته نه وایي چې زموږ د رب نه، د خپل رب نه سوال وکړه چې موږ دپاره داسې څیزونه هغه را پیدا کړي چې هغه ځمکه زرغونوي، ترکاری، سبزی، بادرنګ، ترې، غنم، مسور، پیاز وغیره دا څیزونه موږ له پکار دي. موسی علیه السلام دی ډېر پوه کړل، خو دی نه پوهېدل چې بھئی دا اعلی خوراک دی، دا د غیبو نه ملاویږي، دا غیبي خوراک دی، تاسو د غیب د خزانو دا خوراک دا مه ضایع کوئ او تاسو د ادنا چې کوم نو تمه کوئ، ادنا خوراک چې کوم نو د هغې سوال کوئ، دا کار مه کوئ. خو دی نه پوهېدل. نو بس موسی علیه السلام ورته وایي چې بس دې ښار ته ورشئ او تاسو چې څه غواړئ بس تاسو ته په دې کې میلاو شي. او د دې په وجه باندې الله تعالی دی ذلیل او رسوا کړل. بیا د بنی اسرائیلو د ذلت او د رسوایۍ چې کوم نو هغه دوه وجوهات ذکر کوي. یو وجه چې کوم نو مسلسل د الله تعالی د احکاماتو نه انکار کول، یعنی یو د الله حکم باندې عمل نه کول، یو انکار کول، دې کې فرق دی.
که یو سړی د الله تعالی په حکم باندې عمل نه کوي نو دی ګناهګاریږي خو کافر کېږي پې نه. خو که یو سړی د الله تعالی د حکم نه انکار وکړي نو دی په دې باندې کافر کېږي. انو یو چې کوم نو د دې د ذلت او د رسوایۍ سبب د الله تعالی د احکاماتو نه انکار او دویم د ذلت او د رسوایۍ سبب د دې په دنیا او په آخرت کې هغه د انبیای کرامو قتل هغه وګرځېدو. تر دې پورې چې پیغمبر خو راغلی د دې دپاره چې د قوم اصلاح به کوي هغه به لګیا وي که څوک مني که نه مني که په چا ښه لګي که نه لګي خو به خپل اصلاح هغه جاري ساتي خپل دعوت په جاري ساتي. نو چې دی به پوه شو چې یاره دی خو دا پیغمبر چې دی ته به زه څه د پاسه 4,000 انبیا کرام دی ته رالیږلي شوي چې دی خو مونږ نه ماف کوي که مونږ چېرته د مجلس میدان کې نو هم راته دی مخته کېږي که مونږ چې کوم نن چېرته د جوارای په میدان کې نو هم دی راته مخته کېږي او که مونږ چې کوم نن داسې نور داسې شراب زنا ناکاره کار کوو نو هم دی مونږ نه ماف کوي. نو بس چاله به پیسې ورکړي غونډګانو ته به ووایي چې بھئی دا سړی د مخې نه لر کوي نو هغه به شهید کو. او یو ورځ پکې داسې راغلی وه چې د سحر د چاش وخت نه والي تر مازدیګره پورې 80 انبیای کرام دی چې کوم نن هغه قتل کړو. 80 انبیای کرام قتلول دا ډېر ګران کار دی. دا دومره سخت زړي او دومره سنګدله خلکو چې دی د انبیای کرامو قتل هغه به کو او په ناحقه باندې څه ګناه نه څه نقصان نه بر ناحق له خپله چې په ناحقه به کو. نو د دې په وجه باندې دی د الله تعالی د عذاب د ذلت او د رسوایۍ چې کوم مستحق هغه وګرځېدل. الله تعالی موږ تاسو ته څومره لوی سبق په دې کې راکړو چې یو انسان که دی د دنیا او د آخرت د ذلت او د رسوایۍ نه ځان ساتي نو دی د الله تعالی احکاماتو پورې ټوکې نه کوي د هغې نه د انکار نه کوي او هغې باندې د عمل وکړي. او انبیای کرام یا د انبیای کرام چې کوم وارثان دي د هغې ملګرتیا دې وکړي د هغې مخالفت نه کوي ځکه د هغې مخالفت دا د ایمان د زوال سبب ګرځي د انسان. او چې کله د انسان ایمان زایل شو خطره کې شو نو دکه د دنیا هر څه میلاو شي نو د دنیا دا ژوند خو به د تیر شي خو د آخرت هغه زندګي چې نه ختمېدو واله ده هغې ځان نه چې کوم نن په دې باندې ضایع کړه. نو د دې د وجې نه د انبیای کرامو مخالفت یا د انبیای کرامو د وارثانو مخالفت کول دام د انسان د ایمان د زوال سبب ګرځي او د الله تعالی د احکاماتو نه انکار کول په هغې باندې عمل نه کول دام د انسان د ذلت او د رسوایۍ سبب ګرځي. دا خلاصه او سبق شو. نو فرمایي وَإِذْ قُلْتُمْ او کله چې ووی تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام دا سوره لوی ګستاخي وکړه دا نه وی چې یا نبی الله یا رسول الله یا کلیم الله نه یا موسی یعنی د دوره لوی مرتبه والا پیغمبر او هغه ته په نوم باندې چې کوم را بلل کوي چې او موسی لن نصبر على طعام واحد هرگز مونږ په یو قسمه خوراک باندې صبر نه کوو. یعنی دا یو نه وی چې لن نستطيع هرگز مونږ طاقت نه لرو نه طاقت لرو د خوراک ځکه دا خو د غیب او خزانون الله ورکو دا خو د دنیا خوراک دی چې په یو مخ باندې یو قسمه خوراک کې اړه بدله وي خو نه دا د دې چې کوم نو د پیغمبر او د الله د حکم مخالفتو وی هرگز مونږ په یو قسمه خوراک باندې صبر نه کوو مونږ له نور د خوراک انتظام وکړه. یعنی موسی علیہ السلام داسې ګڼل لکه ته وایې چې دا د دې کندري دی لکه څنګه چې سړی کندر کې یو سړی اوسي او حکمونه ورته کوي انو دی داسې قسمه خبرې به موسی علیہ السلام سره کولې او د موسی علیہ السلام په شان کې به ګستاخي کوله. لن نصبر هرگز مونږ صبر نه کوو علی طعام واحد په یو قسمه خوراک باندې فدع لنا نو وغواړه زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا دا نه وایي چې زمونږ د ربنا د خپل ربنا ځان وباسي د منځ نه یخرج لنا چې را زرغون کې زمونږ دپاره مما د هغه نه تنبت الارض چې پیدا کړي یخرج لنا چې پیدا کړي زمونږ دپاره مما د هغه نه تنبت الارض چې زرغونی ځمکه هغه څه شی دی دا من بیانیه دی من بقلها د ساګ د غینا وقصائها او د غرنګ د بادرنګ د غینا وفومها او د غنم د غینا وعدسها او د مسور د غینا وبصلها او د پیاز د غینا
چې کله دا مطالبه وکړه موسی علیه السلام خو اول دی پوه کول نو چې نه پوهېدل نو بس ورشئ دې ښار ته به دغه څیزونه ځان نه راړئ دغه ښار کې محنت مزدوري کوئ زمینداري کوئ بس خورئ څکئ قال نو وویل ورته موسی علیه السلام اتستبدلون الذي آیا تاسو غوره کوئ هغه شی اتستبدلون آیا تاسو غوره کوئ یا تاسو اخلئ الذي اغسیز هو ادنا چې هغه ډیر ادنا دی ډیر کمتر دی بالذي په مقابله د اغسیز کې هو خیر چې هغه غوره دی د غیب د خزانونو ته چې کوم من او سلوا راځي دا بهتر دی د دې په مقابله کې هغه ادنا سیس چې کوم تاسو غوره کوئ خامخا چې نه منئ زور شئ د ښار ته کوز شئ اهبطوا کوز شئ تاسو مصرن د ښار ته په ښارونو کې یو ښار یې ورته وښو فإن لكم ما سألتم پس تاسو د پاره به هلته کې هغه شی وي چې تاسو یې غواړئ د کوم څیز چې تاسو سوال کوئ تاسو یې غواړئ هغه تاسو ته هلته کې میلاو شي وضربت علیهم الذلة او ټاپه کړی شي په دی باندې ذلت یعنی محنت بدني ذلت نه مراد محنت بدني کله کله یو سړی ډیر زیات ستړی شي یا یو سړی چې داسې کار ورته حواله کړي چې د هغې په وجه باندې هغه بالکل سر اوزګار نه شي یاره وایي نن خو د ښه ذلیله کړو وایي نن دې په دې کار باندې یار نن خو دې کار داسې ذلیله کړو چې انو دا محنت بدني یعنی دا بدني محنت چې دا د حد نه زیات شي نو انسان ذلیله کوي نو الله تعالی وایي دی باندې ټاپه کړی شو هغه ذلت یعنی محنت بدني کې دی ځان مبتلا کو الکه مفت خوراک د تراته پراخه رزق د تراته څه کمې پکې نو او تاسو چې کوم نن هغه پرېښود او ځان په ذلت رسوای کې مبتلا کو والمسکنه او محتاجي الله وی دی به همیشه د پاره محتاج وي او دی به په محنت بدني کې چې کوم نن مبتلا وي په ذلت رسوای کې به مبتلا وي وباء او مستحق شو دی بغضب من الله د غصې د الله تعالی ځکه چې د انبیاء کرامو قتل کو او دغه رنګ چې کوم نو د الله تعالی د آیاتونو مخالفت کو انکار کو نو دا سيزونه د الله تعالی غصې ته او غضب ته او غضب ته دعوت ورکوي د الله تعالی عذاب په دی باندې مسلط کی او د الله تعالی قهر او غصه په دی باندې بدی سيزونه باندې راځي نو الله تعالی وی وباء مستحق شو دی بغضب من الله د غضب د الله تعالی او دا د څه د وجنه ذالک بانهم دا په دې وجه باندې چې یقینا دی کانو ادی یکفرون بآیات الله چې انکار کو د آیاتونو د الله تعالی نه دا یو وجه شو د عذاب د الله او بل وجه ويقتلون النبيين او قتلول به انبیاء کرام بغیر حق برنا حق پناه حق باندې ذالک دا پدی وجه باندې بما عصوا په سبب د ګناونو د دی وکانو او دی یعتدون چې د حد نه تجاوز کولو یعنی دی الله تعالی په د ګناونو یعنی په ګناونو کې دی د حد نه تجاوز کړو یعنی د خپل صادر نه بهر اوتیو او د حد نه هغه تجاوز دومره مخ کې لړ چې د الله تعالی د آیاتونو نه انکار وکړو د تورات د احکاماتو نه انکار وکړو او چې بیا به هغه پیغمبر په کول نو دغه د قتل کوشش په کول نو دا د انبیاء کرامو هغه عملی کردارو چې لکه پیغمبر فطری طور چې د امتی په ځړه کې دغه مینه او محبت وي لکه تاسو ته ما پرون واقع ویل چې د اختر شیرانی دا داسې شاعر او پلبدی شاعر د اردو په کتابونو کې د غزل ملاویږي او د اکثر په شراب په نشه کې به او د چته شراب سکلیو یو سړی راغی او مخامخ وته وی چې د نبی اسلام په باره کې تاسو نه ګلاس ولې مخ راوبو چې ښا فاصله عینته چند رسول الله متعلق ما ته دا وای چې ګنداغه په باره کې ته سبدر دوایا شعرونو کې زما هم د قیامت پر دغه یو ساره د الله په دربار کې وځي دا یو سهاره پېښ کوم د نبی اسلام د امین او محبت ته غزما د زړه وباسي تما د هغه سهارین محرومه کې نو د رسول الله مبارک محبت الله تعالی د کائنات په ذره ذره کې اچول دی مسجد نبوي شریف کې په پیغمبر اسلام چې کله خطبه ورکوله نو الته کې د کجوري یوونه هغه کټکړې و دغه یو مونډای و هغه داسې کورسای غونته کې شکل جوړ کړو
په هغې باندې به نبي علیه السلام خطبه ورکوله. نو بیا وله یو زنانه چې کوم نو منبر جوړ کړو، وی یا رسول الله تاسو به چې خطبه ورکوئ نو په دې باندې به ورکوئ. نو چې کله هغه منبر کېښودی شو، رسول الله مبارک چې په هغه منبر کېناستو، انو هغه کجوري هغه منډی چې کوم نبی علیه السلام به پې ناستو خطبه ورکو، هغه په ژړا شوه او وایي داسې جړل لکه دا ماشوم چې څنګه مور پسې جاړي، مور ته روکه شي، داسې جړل. وی رسول الله مبارک چې کوم راکوز شو، هغې ځان سره راجوخته کړه او وی خفه کېږه مه، په قیامت کې به جنت کې ته ما سره یې. یعنې ګوره بېجانه څیز هغه به چې کوم نبي علیه السلام پسې به جړل. او یو پیره چې کوم یو اوښه راله او رسول الله مبارک ته چې کوم داسې په خپو کې سر کېښودو او ورته ووي نبی علیه السلام ته الله تعالی د حیواناتو په خبرو د پوهې توفیق هم ورکړو، طاقت یې ورکړو. هغه اوښې ورته ووي چې دغسې زما دا مالک په ما باندې چې کار زیات کوي او خوراک څښاک راله کم راکوي، زه اوس بوډا شوی یم، زه دومره وزن وړی نه شم. نو هغه مالک یې وله راوغوښته. نو نبي علیه السلام ورته ووي چې دقسې دې اوښې ستا په باره کې دا شکایت وکړو، ته په دې باندې لږ وزن او بوج کم کا او دغه رنګې چې کوم د دې له خوراک څښاک چې کوم هغه پوره ورکوه. نو داسې د نبي علیه السلام چې کوم هغه عشق او محبت، یعنی په کاڼو کې، په غرونو کې، په ونو بوټو کې، یعنی جاندار څه کې چې د بیجانو کې هم چې هغه مینه عشق پروت و. ابو جهل چې کوم یو پیره دغسې په لاس کې کاڼي ایښي دي او بند کړي دي چې ته او دا ورته ووایي مخې له وله ورغی، یعنې هغه به دا کوشش کو چې په څه طریقه باندې زه پیغمبر علیه السلام چې کوم په خبرو اترو کې راګیر کړم، دا خلک ترې لرې کړم. وی که ته خامخا د نبوت او د پیغمبرۍ دعوه کې، زه ته ما ته دا ووایه زما د لاس کې څه دي. انو وی زه نه وایم درته، وی ستا د لاس کې چې څه دي که چېرې دی اقرار وکړو نو بیا به زما د نبوت منې. نو هغه کاڼو وی چې هذا رسول الله، هغه کاڼو دا خو د الله رسول دی. هغه زه را کاڼي کته وغورځولې، دومره لوی جادوګر دی، په کاڼو باندې جادو وکړو. او پوه شه که نه چې دا خو اوس دا خلک ولاړ دي، نو که د خلکو خو واورېدل چې د کاڼو نه اواز راووته چې دا د الله رسول دی، نو زر د خلکو د خیال اړولو دپاره چې هغه کاڼي چې کوم کته وغورځول. داسې بدبخته په هر قوم کې، لکه د موسی علیه السلام قوم خو د سلم دقسې بدرخه و، خو د نبي علیه السلام په امت کې هم داسې بدرخه و، لکه ابو جهل، عتبه، شیبه او د ابی ابن خلف وغیره، داسې ډېر بدرخه پکې وو. هغوی دا د پوندو زور لګولی چې د اسلام د جړو نه به څنګه لرې کېږي. خو الله تعالی چې د پیغمبر علیه السلام هغه مینه او عشق چې کوم د حضرات صحابه کرام په زړه کې اچولی و، د هغې په وجه باندې الله تعالی هغوی ته فتح ورکړه. اسلام الله تعالی موږ تاسو ته مفت او ویډیا راورسو. دا د الله دا کتاب چې موږ تاسو ته صحیح سالم مخې ته پروت دی، د رسول الله مبارک دا حدیث داسې نه دي را رسېدلي. په دې باندې حضرات صحابه کرامو، تابعینو، تبع تابعینو چې دنو ډېر محنتونه کړي دي، وینې پې توی شوي دي، خپل جانونه قربان کړي دي، مالونه قربان کړي دي. نو موږ تاسو صرف موږ نه دا ټیم غواړي، موږ نه د مالی قرباني غواړي، نه جاني غواړي، خو صرف ټیم رانه غواړي چې کم از کم لږ ټیم وله ورکړو او دغسې دې باندې ځان پوه کړو چې دا موږ ته څه وایي. ګوره یهود ذلیله شو. ولې ذلیله شو؟ وجوهات الله تعالی ذکر کړ چې د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کولو او د انبیاء کرامو قتل به کولو. انو موږ خو د الله تعالی د آیاتونو نه انکار نه کوو، خو ګورې عمل پې هم نه کوو. الله تعالی وایي 15 وخته مونځ مې فرض کړی دی، یقین وساته دا موجوده خو بله ګزاره وکړي، ځکه چې بیا چې د الله که د خپل کلام د ناستې توفیق دله درکړی، کیدای شي د مونځ توفیق به هم درکړی. د معاشره کې دی کې په لاره چې ځئ یو راني وئ، داسې به پکې درته میلاو شي چې د سهار نه به یو مونځ هم نه یې کړی. داسې به پکې میلاو شي چې هغوی به په میاشتو جمعه خان او اختر خان پکې هم میلاویږي. بعضې کس داسې چې صرف د جمعې مونځ کوي، هغه جمعه خانو ډله کې دی. بعضې کس داسې چې هغه صرف د اختر مونځ کوي، هغه په اختر خان کې شامل دی. او بعضې خلک د ورځې یو مونځ کوي. داسې نور داسې یو مثال مې درکړه که نه، دا مونځ داسې شی دی چې لکه دا خو د وړوکوال نه یو عادت والدین وړوکي له جوړ کړي، د هغې باوجود نه کوي. نور عملونه به مونږ څه وکړو؟ نو مونږ بې عمله ډېر یو، خو چونکې مونږ د الله تعالی د آیاتونو د احکاماتو نه انکار نه کوو، د زړه نه تسلیمو، نو د دې وجې نه زمونږ ایمان برقرار دی. خو چونکې په زړه کې د رسول الله مبارک محبت دی، نو کیدای شي د دې په وجه باندې الله تعالی مونږ تاسو ته نجات نصیب کړي. او انشاءالله دا به ځان سره په زړه کې وړو. هر څومره به کمزوري وي، خو چې د رسول الله مبارک دا مینه هم په زړه کې وي،
د اسلام محبت او مینه په زړه کې وي دا به ان شاء الله د قیامت پر ورځ زما ستا د شفاعت او د نجات سبب ذریعہ ګرځي. الله دې موږ تاسو ته په عمل کول توفیق را نصیب کړي. بیا توکل دی. وَإِذْ قُلْتُمْ او کله چې وی تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نصبر هرگز صبر نکو مونږه علی طعام واحد په یو قسمه خوراک باندې فدع لنا نو پس وغواړه زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یخرج لنا چې پیدا کړي زمونږ دپاره مما تنبت الارض هغه څیزونه چې زرغونی یې ځمکه من بقلها د ساک د هغې نه وقصائها او د بادرنګو د هغې نه بقل بقول بقل چې دنو ټولو ترکارو ته شامل دی خو لکه زیات تر چې دنو ترکارو کې لکه ساک پالک شپېشته پنیرک دا ټول پکې راځي وقصائها او د بادرنګو د هغې نه وفومها او د غنمو د هغې نه وعدسها او د مسورو د هغې نه وبصلها او د پیازو د هغې نه قال اوت موسی علیہ السلام اتستبدلون الذي آیاتاسو غورکوي هغه شی هو ادنا چې هغه ډېر سپک دی بالذي په مقابله د هغه څیز کې هو خیر چې هغه غوره دی اهبطو کوشئ تاسو مصرا دې ښار ته فإن لكم ما سألتم پس تاسو دپاره هغه دی چې تاسو یې غواړئ وضربت علیهم الذلة او ټاپه کړی شي په دی باندې محتاجي ذلت یعنی بدنی محنت والمسکنة او محتاجی وباء او دی مستحق شو بغضب من الله د غصې د الله تعالی ذلك بأنهم دا په دې وجه باندې چې یقینا دی کانو ادی یکفرون چې دی کفر کولو بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی ويقتلون النبیین او قتلول به انبیاء کرام بغیر حق پناه حق سره. نو دې ځای کې د کفر باره کې الله تعالی د مضارع صیغه ذکر کړه چې یکفرون او دغه رنګې ویقتلون مضارع کې چې کوم دنو استمرار وي الله تعالی وایي چې دی د الله تعالی د احکاماتو هغه انکار یو ټیم دوه نه دی کړی بلکې سوره پورې چې دی ژوندي وو نو دی د الله تعالی احکاماتو انکار کولو او د قیامته پورې به کوي. په نبی علیہ السلام باندې چې لومبی کفر اختیار کړی دی په پوه خلکو کې اهل کتابو کې هغه یهودو کړی دی هغه اوسه پورې چې د نبی علیہ السلام نه نبوت مني نه رسالت مني او نه ستا دین اسلام مني. نو ځکه الله تعالی د مضارع صیغه ذکر کړه چې د یهودو دا کفر دې کې به تسلسل وي دا به د قیامته پورې دا انکار د دی وي او د قیامته پورې که چېرې پیغمبر راځي نو دی به د قتل منصوبې تړي لکه څنګه چې د پیغمبر علیه السلام د قتل منصوبه دی تړلې وه څو پیرې داسې منصوبې تړلې وې چې هغه ناکامه شوې نو که بالفرض د قیامته پورې پیغمبران راتلل وې نو هم دې یهودو به د هغې د قتل انتظام به کولو ځکه د مضارع صیغه ذکر کړه. ذالک بما عصوا دا په دې وجه ذالک دا په دې وجه باندې بما عصوا په سبب د نافرمانۍ د دی وکانو او د یعتدون چې د حد نه تجاوز کولو